أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. دا د مخکی رکوع د سرنا د منافقانو بحث را روان دی او داغوی اغا قبائح او داغوی خراب صفتونا ذکر کئی. دے آیت کے داو فرمائل چه دے خلق سرد پوہینا ہدایت پریخ او دا ہدایت ورک او گمراہی واغستا نو پدې تجارت کې دوی ګټه او نکړه او نه صحیح لارې ته رالو. د دوی د عمل او د کار ته تجارت ووې. لکه څنګه چې سړی تجارت کوي اغستل خرڅول کوي نو د دې مقصد دی چې دی وایي چې زه څه نفع حاصله کړم ګټه حاصله کړم روزي ځان له وګټم او پدې خبره ځان پوهی چې یاره پدې کې زما تاوان دی پدې کې مې ګټه ده. نو دقه رنګې د دې خلکو تاوان او ګټه دی پیژندل خو صرف د دنیا د څه غرض د پاره دوی داسې معامله وکړه چې دا هدایت د دوی ګټه وه چې په صحیح لار راغلی وی او دا گمراهی د دوی تاوان دی. نو دی خلکو هدایت ورکو یعنی هدایت پریخود د دین صحیح لارې پریخوده او گمراهی واغستله. نو لکه څنګه چې یو سړی پوهیږي چې په دې تجارت کې زما تاوان دی او د هغې باوجود هم کوي نو هغه تجارت د هغه دپاره نقصاني وي هغه د خیر نه وي. نو د دې خلکو دپاره د دنیا او د آخر نقصان گمراهی اغستل دی د هدایت په مقابله کې د صحیح لارې او د دین اسلام په مقابله کې. نو د اول آیت کې دا فرمایلی الله اولئک الذین دا هغه کسان دي اشتروا الضلالة چې واغسته دوی گمراهی بالهدى په مقابله د هدایت کې فما ربحت تجارتهم نو ګټه ونه کړه تجارت د دوی وما كانوا مهتدين او ندی دوی هدایت مندون کی مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. دی منافقانو کې دو قسمه خلقو یو داسې و چې هغه خالص مخلص منافقان ایمان پکې نو زړه کې ایمان نو او صرف مسلمانانو ته د تکلیف رسولو دپاره او دارنګې چې کومه دی د مسلمانانو نه څه دیني دنیوي فایدې حاصلولو دپاره به هغوی خپل ایمان ظاهرو. نور د مسلمانانو او د نبي علیه الصلاة والسلام باقاعده دشمنانو او په ضد او عناد باندې لګیا وو. یو دغه خلکو. دویم په دې منافقانو کې هغه خلکو چې هغې چونکې د نبي علیه السلام مجلس کې او صحبت کې به ناستو نو کله کله به هغې زړه وشه چې دا ایمان راوړو خو د څه د مجبورو دا به یې ولې وي ځکه چې د نبي علیه السلام د مجلس برکات او اثرات به پې وو خو دې خوا ورپسې هغه خپل مشران
چې هغې ته الله تعالی شیطانان ویلی دي هغه به ورپسې و چې تاسو داسې مه کوئ او ایمان مه راوړئ هغې به ورته شیطانې کو. او دویمه وجه د هغې دا هم وه چې یاره مونږ د دې منافقت په وجه باندې او د ایمان د نه راوړو په وجه باندې چې په ښکاره ایمان په زړه کې مې ایمان راوړو د دې په وجه به موږ ته دنیاوي فایده رسیږي. نو هغه دنیاوي فایده هغې مخې ته کړه او هغه د خپلو مشرانو او بېدینه خلکو د مشرانو منافقانو د هغې خبرې مخې ته کړه. نو دوه مثاله الله تعالی دلته کې ذکر کړي دي. یو مثال دا ذکر کړی دا د هغې منافقانو دی چې هغه یقینا منافقان کلک کافرانو. هغه دا مثال ذکر کړی دی چې د دې داسې مثال دی لکه یو سړی په یو ځای کې اور بل کړي نو اور لمبې وهي اور چې کومه دی نو هغه رڼا جوړوي نو د دې اور د بلیدو په وجه باندې ګیر چاپیره د ده نه هر طرف ته رڼا جوړه شي. نو چې رڼا جوړه شي نو دته هر څه ښکاري نو دی د خطرې نه ځان بچ کولی شي دی د مار لړم نه ځان بچ کولی شي دی د بل مضر څیز نه ځان بچ کولی شي. ناڅاپه الله پاک د ده هغه اور او هغه رڼا ختمه کي. نو چې رڼا وله ختمه کي دی په تیارو کې پاتې شي. دقه مثال د دې منافقانو دی چې دوی څومره اعمال دلته کې کوي د دین اسلام په وجه دوی ته یو رڼا حاصلیږي نو هغه رڼا څه ده خو دنیاوي غرض دی دنیاوي لالچ دی. بیا چې کله قیامت شي نو دوی باندې به توره تیاره راشي توره تیاره به پیدا راشي چې د دې ایمان خو شته نه. کوم اعمال چې د نبي علیه صلات وسلام په مجلس کې کړي دي په جومات کې منځونه کړي خو چونکې دي کې خو ایمان نه دا خو منافقانو بیمانو نو د بیمانه سړي عبادت خو قبول نه دی د کافر سړي عبادت خو قبول نه دی. خلک وایي هندو ستړی خدای ناراض هندو که ډېر د نیکۍ مشرک کافر که ډېر د نیکۍ عملونه کوي خو خدای ته نه دي قبول. د قبلېدو دپاره د ټولو نه اولنی شرط هغه د مسلمان بنده کېدل دي ایمان راوړل دي. دا ایمان یو بنیاد دی. د دې نه بعد بیا چې ته کوم عمل کوې نو خدای پاک په څو چنده باندې اجر او ثواب درکوي. نو د دوی ایمان خو ایمان نه چې ایمان نه نو دغه دنیا کې ورته به څه رڼا میلاو شوي وي دې دنیا کې به ورته څه فایده میلاو شوي وي خو چې کله آخرت شي قیامت شي نو بیا به دوی ته هېڅ شی نه میلاویږي دغه اعمال به برباد شي. بلا اعمال به دی کړي خو هغه اعمال هغه د دې د فایدې نه دي. نو دا د هغه کافرانو منافقانو مثال دی. مثلهم مثال د دوی کمثل الذي په شان د مثال د هغه سړي دی استوقد نارن چې بل کي دی اور فلما اضاءت هر کله چې رڼا کي دا اور ما حوله غیر چاپیره د ده نه اور چې بل شي لمبه وکړي نو خامخا رڼا کوي. ذهب الله بنورهم نبوزي الله تعالی نور او رڼا د دوی وترکهم او پرېږدي دوی لره فی ظلمات په تیارو کې لا یبصرون چې نه ویني دوی. دا په دنیا کې هم داسې حالت دی چې کله ورته دنیوي فایده میلاویږي خو کله کله به دوی ګیر شي په مصیبت او تکلیف کې او د جنگ حالت به راشي نو بیا به تښتي بیا به پې تیاره راشي هغه رڼا چې کوم د نبي علیه السلام مجلس کې میلاوي دا به نه صم کاڼه دي دوی بکمن چاړاګان دي دوی عمیون ړانده دي دوی فهم لا یرجعون نو دوی نه واپس کیږي. په ظاهر کې غوږونه شته او خبره اوري ژبه شته او خبرې کولی شي سترګې شته په دې سترګو باندې لیدل کولی شي خو دې ته الله پاک د هغې باوجود دې خلکو ته کاڼه ووې ړاندی ورته ووې او دارنګې چې کومه دی چاړاګانې ورته ووې دا ولې دا په دې وجه باندې چې سترګې شته دی خو دا سترګې د حق دپاره نه استعمالوي دا د ناحق دپاره استعمالوي. غوږونه شته خو په دې باندې حق نه اوري
سره د دې چې اوري خو نه اوري. څه مطلب شه لکه اوري و نه اوري؟ یعنی حق اوري خو د هغې مثال داسې دی لکه څاروي ته چې ته قرآن شریف ذکر کې او حدیث ورته وې او خبرې ورته کې، نو هغه څاروی په خبرو باندې نه پوهېږي، او که پوهېږي نو بیا تاله خو جواب نشي درکولی. نو د دې د اورېدل په نه اورېدو باندې حساب دي چې وای اورېدل خو عمل یې پرې ونه کړو، وای اورېدله خبره خو څه فایدې ترې حاصله نه کړه. دقه رنګې دوی چاړاګان دي، حق د دوی په ژبه باندې نه راځي. حق څه شی دی؟ د ټولو نه اولنۍ خبره ایمان راوړل دي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي. دا حقه کلمه ده د توحید، نو دا د دوی په ژبه نه راځي. د قرآن آیتونه دا د دوی په ژبه نه راځي، نو داسې شوه لکه دوی چې کاڼه وي، دوی ړانده وي او دوی چاړاګان هم وي. سمون کاڼه دي دوی، بکمون چاړاګان دي، عمیون او ړانده دي دوی، فهم لا یرجعون نو نه واپس کېږي دوی. چېرته نه واپس کېږي؟ یعنې د دې خپل نفاق نه او د دې بې ایمانۍ نه د خپل دین اسلام ته نه واپس کېږي. دا بل مثال دلته ذکر کوي ورپسې، دا د هغه منافقانو دی چې هغوی به کله کله په زړه کې راغلل چې یاره مونږ ایمان راوړو، خو د دنیاوي اغراضو په وجه او د خپلو مشرانو د منې کولو په وجه هغوی به ایمان را نه وړو. د هغوی مثال دلته دا ذکر کوي چې د دوی یو مثال داسې دی لکه د اسمان نه باران وریږي، اسمان د طرف نه باران د وریځې نه الله تعالی وری، او دا چونکې بره ده نو د بره طرف ته اسمان ویلی کېږي، سما ورته وایي. اگر که اسمان چې څه ته موږ وایو هغه ډېر لرې دی، خو چونکې دا وریځ هم د انسان نه اوچته ده په سوونو فوټه ګزه باندې چې کومه دی نو هغه د ځمکې نه اوچته ده، 1 کیلومیټر 1.5 2 کیلومیټرو پورې دا د ځمکې نه اوچته. الله پاک دغه وریځ د بخاراتو د دې دریا هر ځای کې چې وي که هغه لږې دي که ډېري، دا د نور په وجه باندې د دې نه بخارات اوچتېږي او بیا یو نقطې ته ورسېږي، هلته کې د هغې نه بیا اوبه جوړې شي واپس، او بیا چې الله وغواړي نو یو علاقې ته یې ولیږي دغه وریځې او د هغې نه باران وورېږي، او چې ښه نورې یخې طبقې ته لاړ شي نو بیا ترې نه ګلۍ او واوره دا شی نه وورېږي. نو د دې مثال ذکر کوي چې د دوی مثال په شان د باران دی چې د اسمان د طرف نه وریږي. نو په دې باران کې په بعضې موسمونو کې اوړي کې مثلا دې کې د وریځې په وجه تیاره راشي، ژمي کې د وریځې په وجه تیاره راشي، او په داسې موسمونو کې او د سپرلي په موسمونو کې د دې سره ګړزارې هم وي او برېښنا ورسره هم وي. نو دی باندې یره هم راشي چې دا درز دروز او دا ګړزارې او دا برېښنا دوی وویني، نو دی دا خپلې ګوتې په غوږونو کې کیږدي چې یاره تندر را پرې نه وځي، د تندر نه یریږي، او دارنګې چې کوم دی هلکه مړه نه شو د مرګ نه یریږي، نو د مرګ نه یریږي خو د مرګ دپاره تیاری نه کوي. نو د دې خلکو مثال داسې دی چې په باران کې څرنګې برېښنا هم ده او ګړزارې پکې هم دی. د برېښنا په وجه په دې باندې چې کوم دی نو رڼا راشي، نو په هغه رڼاګانو کې دوی منډې وهي، دوی ګرځي، یعنی دا د دین اسلام هغه رڼا دوی ته کله کله راښکاره شي چې دوی د ایمان اراده وکړي. نو د دې ایمان هغه رڼا ایمان خو نه راوړي، خو د دې ارادې په وجه ورته یو رڼا غوندې ښکاره شي، چې یو رڼا ورته ښکاره شي نو بیا دوی واپس شي، بیا په تیاره الله تعالی راولي. د هغې متعلق فرمایي او کصیب من السماء، یا مثال د دوی په شان د باران دی، صیب تیز باران ته ویلی کېږي، من السماء د اسمان نه، فیه ظلمات چې په دې کې تیارې وي، ورعد او ګړزارې وي، وبرقون او برېښنا وي، یجعلون اصابعهم ږدي دوی ګوتې خپلې فی آذانهم په غوږونو خپلو کې، من الصواعق د وجې د تندر نه، حذر الموت د یرې د مرګ نه. دا تندر کړس ډېر لوی کوي، نو دوی په دې غوږونو کې ګوتې دې دپاره کېدي چې مونږ د دې کړس دا اواز وانه ورو،
ځکه چې دې سره یره ده که دا کړس وشي تندر را پریوزي نو د دې سره به موږ مړه شو. والله محیط بالکافرین، والله احاطه کوونکی دی په کافرانو باندې، یعنی الله د دوی دا هر څه ختمولی شي، الله په دوی باندې عذاب هم نازلولی شي. د خدای قانون د صبر دی او د ډیل او د مهلت ورکولو دی. نو ډیر یو نافرمانه کافر بېدینه دا به وي، خو خدای ورته په دنیا کې څه زمانې پورې مهلت ورکوي، ځکه چې د دنیا دا زندگی دا د دې بیمانه او د کافرو خلکو دپاره دا آزاده زندگی ده. دلته پې خوشحالي الله، ځکه چې د مرګ نه پس به دوی ټول عمر په مصیبت او په تکلیف کې، په قبر کې هم، د قبر نه بیا میدان حشر کې هم، د میدان حشر نه بیا جهنم کې همیشه دپاره به الله دې ته موږ ته امان نصیب کړي. یکاد البرق قریبه ده چې برېښنا یخطف ابصارهم وتختی نظرونه د دوی. ابصار ویلی کېږي سترګو ته، خو دلته مراد تې نه د سترګو نظر دی. دا برېښنا پې دونه تیزه راشي، د ډېرې تیزې رڼا په وجه هم دا سترګې چې کوم دی نظر او کار پرېږدي. کلما اضاء لهم، هر وارې چې رڼا شي دوی دپاره، مشو فیه، نو ځي په هغې کې، یعنې چې کله د دې دین اسلام اراده وکړي او د مسلمانانو مجلس کې وي نو دوی ته رڼا شي. نو مطلب دا چې څه چلیږي خپل کارونه کوي. واذا اظلم علیهم، هر کله چې تیاره شي په دوی باندې، قامو نو ودرېږي، بیا د تلو قابل نه، ځکه چې توره تیاره پرې راله، اوس دوی لار نه ویني، د خطرې نه ځان نشي بچ کولی. دقه مثال دی د دې منافقانو چې کله ورته د نبی علیه السلام مجلس کې صحابه کرامو سره نو رڼایي ورته نو دنیاوي فایده حاصلوي، او چې کله د هغې د مجلس نه پاسي او د خپلو شیطانانو خواله لاړ شي نو بیا ورته تیاره شي، نو بیا ورته دنیاوي فایده هم نه رسېږي. ولو شاء الله، که چېرې خوښه شوی وی د الله، لذهب بسمعهم، نو خامخا بوتلی به وی اورېدل د دوی، و ابصارهم، او لیدل د دوی غوږونه، او دارنګې سترګې، یعنی د دې قوت به الله تعالی اغستلی وی. ان الله على كل شيء قدیر، بېشکه الله په هر شی باندې قدرت لرونکی دی. الله پاک داسې ونه کړه چې د دې دا نظرونه ختم کی او د دوی دا اورېدل ختم کی. ولی؟ ځکه چې اصل عذاب د کافر دپاره بلکې د هر مجرم دپاره هغه په دنیا کې نه دی. دنیا کې به د بدو عملونو په وجه انسان ته څه تکلیف رسی، خو ضروري نه ده، دا به امتحانی د الله تعالی د طرف نه. او په دنیا آخرت کې اصل کې د هرې سزا، د هرې جرم د هغې سزا به چې کوم دی په آخرت کې میلاویږي. الله دې زمونږ خیر نصیب کړي. اولئک الذین، دا هغه کسان دي، اشتروا الضلالة چې وای غستله ګمراهي بالهدا په مقابله د هدایت کې. فما ربحت تجارتهم، نو ګټه ونه کړه تجارت د دوی. وما کانوا مهتدین، او نو دوی هدایت موندونکي. مثلهم، مثال د دوی، کمثل الذي، پشان د مثال د هغه سړي دی، استوقد نارن چې بلکې اور، فلما اضاءت، هر کله چې رڼا کی دا اور، ما حوله، غیر چاپیره د ده نه، ذهب الله بنورهم، نو بوزي الله پاک رڼا د دوی، وترکهم، او پرېږدي دوی لره فی ظلمات، په تیارو کې، لا یبصرون، چې دوی نه ویني. صم، کاڼه دي دوی، بکمن، چاړاګان دي دوی، عمیون، ړانده دي دوی، فهم لا یرجعون، دوی نه واپس کیږي د کفر نه. او کصیب من السماء، یا مثال د دوی په شان د باران دی، من السماء، د اسمان نه، فیه ظلمات، چې په دې کې تیارې وي، ورعد، او ګړزارې وي، وبرق، او برېښنا وي. یجعلون اصابعهم، د دوی ګوتې خپلې، فی آذانهم، په غوږونو خپلو کې، من الصواعق، د وجې د تندر نه، حذر الموت، د یرې د مرګ نه. والله محیط، الله احاطه کوونکی دی، یعنی غلبه کوونکی دی، بالکافرین، په کافرانو باندې. یکاد البرق، قریبه ده چې برېښنا، یخطف ابصارهم، وتختی نظرونه د دوی. کلما اضاء لهم، هر کله چې رڼا کې دوی دپاره، مشو، نو ځي فیه، په هغې کې. واذا اظلم علیهم، او هر کله چې تیاره کې په دوی، قامو، نو ودرېږي دوی. ولو شاء الله، که چېرې خوښه شي الله،
لذهب بسمعهم نبوبزي اوریدل د دوی د غوږونو قوت و ابصارهم او نظرونه د دوی ان الله بشک الله على كل شيء قدير په هر شی باندې قدرت لرونکی دی صدق الله العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته